أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. سورة نساء آيات نمبر 9. ألم تر إلى الذين آياتان دي كتلي حق كسان لرا قيل لهم چاوي لرا اويل سول كفوا أيديكم تاسو منع کړي خپل لاسونه وأقيموا الصلاة او المنز قائم کړي وآتوا الزكاة او زکات ورکړي فلما كتب عليهم القتال کله چې پر هغوی باندې جهاد فرض کړل سو نو اذا فريق منهم نو یو ډله د هغوی نه يخشون الناس بیریږ د خلکو كخشية الله دلک د الله تعالی څخه بیره او اشد خشيه یا تر دې هم زیات بیریدل وقالوا او يلبي ربنا اذ مجرب لما كتبت علينا القتال ولتا فمجبان قتال فرض کړي لولا اخرتنا الى اجل قريب ولتا مجورست نکړلو ونزندول الى اجل قريب تر یو لند مودي پوری قل متاع الدنيا قليل قل ورتوای پیغمبر علیه السلام متاع الدنيا د دنیا سامان قليل لجدي والآخرة خير لمن اتقى او خیرت بهتر دی هغه چاله چې پرهیزګار وي ولا تظلمون فتیلا او ظلم بنکول کیږي پر تاسو باندې فتیلن د فتیل په اندازه. الم تر الى الذين د دې آیات د مخکنیو آیاتو سره مناسبت معلوم دي چې د مخکنیو آیاتو سره د جهاد په ارتباط کې دا آیات هم په هغه ارتباط دي نو دې آیات کې هم د جهاد په ارتباط یادونه کیږي او د انسانانو و طبيعت او مزاج ته اشاره ده بخشي. د آیات شان نزول بعضی مفسرین دارا نقل کړي دي چې په ابتدا کې د اسلام په مکه مکرمه کې کافرانو د مسلمانان انتهایی زیات تنگول هغوی به د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کول نو د مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام څخه د جهاد اجازه وغوښتي چې موږ ته اجازه راکړل چې د جهاد چې د دوی سره مقابله وکړو. پیغمبر علیه السلام ته د جهاد اجازه نور کړل سوی نو دې ته ویل چې تاسو د اوس لپاره خپل لاسونه د جنگ را منع کړئ او تاسو په مانزه او زکات او په نور عبادتو کې کوشش وکړئ. نو د دې دا تقاضا و چې د جهاد اجازه وکړي. الله سبحانه و تعالی فرمایي کله چې بیا موږ پر دې جهاد فرض کړي نو بیا یو ډله داسې کسان و چې ضعیف الایمان یا کمزوري ایمانونه او یا منافقان نو هغوی د دې جهاد څخه ځانونه کښل او دا تمنای کول چې کاش کې دا نه وای فرض شوی. نو دا د انسان طبیعت الله تعالی بیانوي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر آياتان ندكت إلى الذين أغكسان لرا قيل لهم شاغي لرا أويل سول يعني شاغي تدمنع دفار أويل سول كفوا أيديكم تاسو را منع کړی أيديكم خپل لاسونه يعني چې مخکې هغه د نزول جهاد د حکم څخه مخکې د جنگ او جهاد تقاضا کول هغوی ته د منع د پاره اویل سول چې کفو ایدیکم تاسو خپل لاسونه را منع کړئ یعنی خپل لاسونه د جهاد نه را منع کړئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقیموا او تاسو قائم کړئ الصلاة المنز وآتوا الزکاة او تاسو زکات ورکړئ یعنی چې کوم حکم تاسو ته اوس کیږي هغه کوي. در اوسلا تاسو ته د جهاد اجازت نه نیسوي تاسو اوس په دې نورو عبادتو کې کوشش وکړئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او تاسو المنځ قائم کړئ وآتوا الزکاة او زکات ورکړئ. علماء د دې آیات په فوائد کې یو خبره ده لیکلې ده
چې د ملک اصلاح تر دې د نفس اصلاح مقدمه ده. یعنی اول به انسان د خپل ځان اصلاح کوي، بیا به د ملک اصلاح کوي. ځکه چې الله تعالی دا دی اول د واره دوی ته دا ویل چې تاسو لمونځ قائم کړئ او زکات ورکړئ. مطلب دا چې یواري تاسو په هغه جهاد باندې چې د نفس سره کیږي په هغه کې ځان عادت کړئ. یواري د شپې بدخوابي پر ځان باندې یوسي او د نفس مشقات په تنده او په لوږه د خپل نفس آموخته کړئ، د الله تعالی سره تعلق جوړ کړئ. نو د دې په برکت به بیا تاسو ته الله تعالی د دشمن سره د مقابله توفیق هم درکړي. نو اوس که یو سړی را ولاړ شي خپل یې 1500 ګناهونه په غاړه وي او د ملک د اصلاح په فکر کې رائے ورکړي، نو دا انتهایی لوی حماقت دی. اول د ځان غم کول پکار دی، سړی د ځان غم وکړي. فلما كتب عليهم القتال، نو یا خو بدا حالت وي چې تاسو ته به موږ دا وایو چې جهاد در اوسه پر تاسو نه دی پرست، او کله چې بیا جهاد پرسي نو بیا څه پیښ شي. فلما كتب عليهم القتال، نو کله چې بیا فرض کړل شي پر هغوی باندې قتال، اذا فريقم، نو یو ډله دا غوینه منهم دا غونه يخشون الناس، هغوی بیریږي طبعا، یعنی په طبیعت کې بیروي الناس د خلقو څخه چې خلق به ممړ کی د خپل مخالفت څخه بیریږي. دا سی بیری که خشیت الله لکد الله تعالی بیره او اشد خشیه، یا تر دې هم شدید او سخت بیره، تر هغه هم سخت بیریږي. د دې آیات په ارتباط باندې دوی خبرې دي چې یا به د دې آیات کې الله تعالی د هغه مسلمانانو یادونه کوي چې هغوی په ابتدا د اسلام کې د جهاد احکام سره آشنا نه و. نو بیا په دې صورت کې د دې بیرې څخه طبيعي بیره مراد وي. بیره دوه قسمه ده، یو عقلي بیره ده، یو طبيعي بیره. طبيعي بیره دا ده چې د انسان په طبیعت او مزاج کې بیره. د مثال په توګه دلته اوس یو لړم ښکار شو یا مار ښکار شو، نو طبعا انسان د هغه نه ځان ساتي. یو عقلی بیره ده چې د الله تعالی د عذابونو نه بیره ده چې انسان په عقل معلومي. نو د دې څخه مراد بیا طبيعي بیره. طبيعي بیره د انسان په اختیار کې نه ده، پر دې الله تعالی سړی نه رانیسي. او هغه بیره چې عقلی بیره ده سړی د مخلوق عظمت په زړه کې راولي، دا عقلی ده، دا به حرام ده دامن. نو کله آیات رخ و مسلمانانو ته، نو بیا مطلب دا دی چې دوی په طبيعي بیره باندې بیریدل. نو دا طبيعي بیره د ګریب ذریعہ نه ګرځي چې الله تعالی راونیسي. خدا یو قسم د هغوی حالت بیانول دي چې الله تعالی یې بیانوي. نو یخشون الناس، هغوی بیریږي طبعا د خپل مخالف څخه که خشیت الله لکه د الله تعالی بیره، او اشد خشیه، یا تر دې هم زیاته بیره، یا تر دې هم زیات بیریږي. یعنی یا خو داسې بیریږي لکه سړی چې د الله تعالی څخه بیریږي، یا تر دې هم شدیده بیره یې په زړه ننوتلي. چونکې دا خوف او دغه بیره طبیعي ده، نو الله تعالی سړی نه ور باندې رانیسي. او طبیعي بیره پر عقلی بیری باندې وای دا زیاته وي. اشد خشیه دوه مطلب دی، یعنی یا خدا طبیعي بیره ده، او کومه بیره چې طبیعي وي هغه قاعده او قانون دا دی چې پر عقلی بیره غالب وي. ولی چې طبيعي بیره د انسان په اختیار کې نه ده، او عقلی بیره د انسان په اختیار کې. او یا وجه دا ده چې د الله تعالی څخه د بیرې په صورت کې خو سړی د بیرې سره سره امید هم الله تعالی ته لري، لیکن د دشمن څخه د بیرې په صورت کې انسان هغه ته د خیر امید نه لري. ځکه نو او اشد خشیه و فرمایي، او اشد خشیه یا تر هغه زیاته بیره. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، او یا حکم د جهاد ورته وسو، نو بیا دوی د التوا او د زندیدلو تمنا وکړه. وقالوا ويل ربنا ازمج رب لما كتبت علينا القتال، ولتا فرض کړی په موږ باندې القتال جهاد. یعنی دوی د دې جهاد د زندیدلو تمنا وکړه چې دا د جهاد حکم دی تر یو زمانی پوری لاو زندیر. دا د دې د پاره چې په آرام باندې موږ خپل کورنی کارونه سم کو سنبال کو، او بیا به دا غڅ کورسته د دشمن مقابله و د دې د پاره. نو ګواکې دا یو اعتراض نه و د الله تعالی پر حکم باندې،
او نه ځان دې نکشل و بلکې یو لطیفه تمنا و، نو دا ما د مؤاخذې او د ګناه ذریعه نه ګرځي. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، کېدلای شي دا خبره دوی په ژبه باندې کړي او یا کېدای شي په زړه یې ویلي، ځکه الله تعالی ته د زړه او د ژبې کیفیت یو برابر دي. ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا، کچېری تا موږ ځنډولې وای الى اجل قریب، تر نږدې مودې پورې، یعنی ولی تا موږ ونه ځنډولو تر یو نږدې مودې پورې، تر څو مو په بې فکرۍ سره خپل ضرورت پوره کړي وای. قل ورته ووایئ پیغمبر علیه السلام متاع الدنیا قلیل، دا جواب دی، دا د دوی د تمنا جواب. که دا آیات روح مسلمانانو ته وي خو بیا ما درته وویل چې دا به په اصل کې انکار او اعتراض نه، یو دلی تمنا به. او که چیرې د آیات روح منافقانو ته وي بیا یې معنا بالکل ښکاره ده. قل ورته ووایئ پیغمبر علیه السلام متاع الدنیا، د دنیا سامان او د دنیا ژوند قلیل، دا ډیر لږ دی. د دنیا سامان او د دنیا اسباب دا ډیر لږ دي، دا دومره ډیر اعتبار نه لري، ځکه چې د دنیا په اسبابو کې چې تاسو پاته کېږئ دا دوامدار نه دي. قل ورته ووایئ پیغمبر علیه السلام متاع الدنیا، د دنیا سامان قلیل لږ دی، نو د کوم شي د فائدې دپاره چې تاسو کوشش کوئ هغه چندان اهمیت نه لري. والآخرة خیر لمن اتقى، والآخرة او آخرت خیر دا انتهائی خیر دی، لمن هغه چا لره اتقا چې هغه تقوا اختیار کړه. والآخرة آخرت خیر دی، او د آخرت حصول په اعلی طریقه هغه په جهاد کیږي، نو ځکه موږ جهاد پر تاسو فرض کی چې آخرت په جهاد حاصلیږي. والآخرة خیر لمن اتقى، چې د حصول اعلی ذریعه جهاد دی، خیر دا بهتر دی لمن د پاره د هغه چا اتقا چې هغه وبیریږي، او د هغه چا د پاره آخرت خیر دی چې هغه تقوا اختیار کړي. مطلب دا کې ایمان نه درلود دی، دا هغه د پاره آخرت خیر نه دی، دا هغه د پاره د آخرت ژوند د عذابونو ډک، او یا خو ایمان لري خو ګناهګار یې، دا هغه د پاره هم د آخرت ژوند چندان خیر نه دی د موقت وخت د پاره، ولو که د مؤبد وخت د پاره یا د همیشه وخت د پاره خو بیا خیر دی، لیکن د لږ وخت د پاره چې په جهنم کې دیږي دا ورته خیر نه دی. علماء لیکلي دي چې د دنیا په مقابله کې آخرت ولی خیر دی. تفسیر کبیر کې امام الرازی رحمه الله څو وجوهات لیکلي، وایي وجه خو یې دا ده چې دا د دنیا نعمتونه دا قلیل دي، لږ دي، او د آخرت نعمتونه دا ډیر دي. نو یوه د خیریت وجه خو یې دا شوه. دوم خیریت وجه دا ده چې د دنیا نعمتونه، د دنیا خوشحالي او اسباب دا ختمیږي، او د آخرت ته باقی دي نه ختمیږي. دریمه وجه دا ده چې د دنیا د نعمتونو په حصول کې تکلیف سته، چې هر نعمت ته په دنیا کې حاصله لاس ته راوړې، مشقت تکالیف دا ټول شان پکې سته، او د آخرت نعمتونه هغه ته په تکلیف او مشقت نه درکول کېږي بلکې ټول په وسایي باندې. او څلورمه وجه دا ده چې د دنیا د نعمتونو حصول یقیني نه دی، کېدلای شي ته ډېر محنت وکړې، ډېره زیاته خواري وباسې، لیکن د هغه باوجود تا ته شی په لاس درنسي. لیکن د آخرت د نعمتونو حصول یقیني دی، ځکه نو د آخرت ژوند د دنیا پر ژوند باندې خیر. یو شاعر وایي لا خیر فی الدنیا لمن لم یکن له من الله فی دار المقام نصیب، وایي په دنیا کې هیڅ خیر نشته، لا خیر فی الدنیا، په دنیا کې خیر نشته، لمن لم یکن من الله فی دار المقام نصیب، هغه چا د پاره چې په دار المقام کې په آخرت کې برخه نه لري، دا هغه د پاره په دنیا کې هم هیڅ خیر نشته. فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل وزوال قريب، وای کچیر تا ته په دنیا کې د خلکو ژوند په تعجب کې تا اچي او تا ته خوند درکې، یعنی د خلکو ژوند ته ګورې چې داسې زندگی برابرې، موټرانو کې سپریږي او مختلف کورونه لري او ډېرې غټې غټې مځکې لري، په تعجب کې ته د هغوی څخه لوېدلې، نو فإنها متاع قلیل، دا ډېره لږه د فایدې سامان او متاع، وزوال قریب، او ډېر ژر ځایلیږي.
څو اخبار ګرځي پاتې دی ځینې روان. نو دې ته ډیره توجه کول نه دي پکار، بلکې د آخرت زندگی هغه خیر او د آخرت زندگی دا په جهاد حاصلېږي. ولا تظلمون فتیلا، الله سبحانه وتعالى فرمایي او پر تاسو به ظلم نکول کېږي فتیلا، د فتیل په اندازه. د فتیل ترجمه خو ما تاسو ته کړې وه، انرۍ تار د خرما د مندکي دا د شا په حصه کې. نو د فتیل په اندازه باندې هم پر تاسو باندې ظلم نکول کېږي. مطلب دا چې تاسو د اعمالو پوره ثواب تاسو ته درکول کېږي. الله تعالی داسې نه کوي چې تاسو په اعمالو کې کمی راولي، چې کله الله تعالی تاسو په اجر کې، په عمل کې، په ثواب کې کمی نه راولي، نو بیا تاسو ولې ځان د آخرت د ثوابو څخه محروم کوي؟ اولی بیا د دې کوشش کوي چې د جهاد ځان باسي، اولی بیا د دې کوشش کوي چې آخرت ته خالی لاس ځي. او که تاسو په دې بیریږئ چې تاسو ته په جهاد کې مرګ راشي، مړه بسي، او دا یقیني خبره ده چې مرګ پر ټاکلي وخت راځي. که ستا مرګ په جهاد کې الله تعالی لیکلی وو د هغه څخه خلاصېږي نه، خامخا به ورځي. او که یې نه و لیکلی بیا په جهاد کې مرګ نه درته راځي. ځکه الله فرمایي اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اینما تکونوا هر چیرې چې تاسو یاس یدرککم الموت، نو تاسو به پیدا کی الموت مرگ ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر چې تاسو په مضبوطو کلاو کې یاست. نو تاسو د جهاد څخه په دې خاطر باندې متشتي چې تاسو ته به مرګ راشي او یادا چې بس جهاد کې مرګ ستا، دا خبره نه ده. که مقدر مرګ درته لیکلی و وقت معین او په کوم سبب چې درته لیکلی و هغه خلاصېدای نشي. حتی حدیث کې راځي چې په لوح محفوظ کې دام لیکلی دي کتال باړخو پر خپل لاس پروت او الله تعالی تا ته مرګ لیکلی په همدغه حالت کې به درته راشي. مرګ یو ذره نه مخکې کېږي نه شاته کېږي، او چې کوم اسباب الله تعالی ورته لیکلي په هغه اسبابو به راځي. نو بیا که د انسان پر تقدیر عقیده وي، د خدای عز وجل پر ذات عقیده وي، بیا د مرګ تیښته کول خو د مسلمان دپاره نه ده. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اینما تکونو هر چیرې چې یاست، یعنی که تاسو د مرګ ځان کاږئ نو حالت خو د مرګ دا دی. هر چیرې چې یاست تاسو یدرککم الموت، پیدا به کې تاسو الموت مرګ درپسې ګرځي به. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو کنتم که څه هم تاسو یاست فی بروج مشیده، په مضبوطو کلاو کې ډېرې ډبرې مو پر ځانو راګرځولي، بیا هم د مرګ خلاصېدای نشي. غرض دا چې مرګ پر خپل وخت راځي، د مرګ سره سم دنیا پرېښودل لازمي دي چې مرګ رالی دنیا به پاته کیږي. نو بیا څه وجه ده چې د دنیا څخه خالی لاس ځي او د آخرت دپاره څه لاس ته نه راوړي. پر دې آیات باندې مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله دوې مسلې راایستلي. یو مسله دا راایستل سوې ده چې اسباب اختیارول په دنیا کې دا د توکل خلاف نه، یعنی که یو سړی اسباب اختیارول د اسباب انتخاب دا د توکل خلاف نه. مثلا د جهاد په میدان کې تخزه جوړه، زغره اغوندې، خپل توپک او اسباب برابرې، دا د توکل خلاف نه دي، ځکه دا پیغمبر اسلام کړي. دا د دنیا ژوند دی، دنیا په ژوند کې به اسباب اختیاري، البته پر اسباب او عقیده او یقین بنل دي. د مؤمن او د کافر د اسباب په اختیار کې بس فرق دا دی، کافر به هم اس اسباب اختیاروي، مؤمن به هم اختیاروي. ځکه الله تعالی فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، چې تاسو د کافرانو په مقابله کې تاسو تیاری وکړئ او شکلکه تیاری د هغوی په مقابله کې وکړئ، څونه چې تاسو په وسه پوره. خو د اسباب د اختیار سره به د عقیده او یقین پر اسباب نه، بلکې د الله تعالی پر نصرت او د الله تعالی پر کومک باندې عقیده او نظر. او کافر هم اسباب اختیاري، خداغه پر اسباب او عقیده او نظر. نو په دې خاطر باندې بس د مؤمن او د کافر فرق کی. او دوم مسله دا ده چې پاخه کورونه جوړول، مزین کورونه جوړول په شریعت کې منع نه دي، دا روا دي، جائز کار. نو دا منع نه دي، البته په دې پورې زړه تړل دا منع چې د سړی پر دې پورې زړه وتړل. خو بزرګان وایي چې که څه هم په شریعت کې منع نه دي، لیکن سړی د کوشش دا کوي ډیر مزین کورونه دي نه جوړي،
ځکه د دې څخه سړی متاثر کیږي او بیا د آخرت څخه غفلت پیدا کیږي او غفلت چې د آخرت پیدا سو د انسان په ایمان کې په عقیده کې ضعف راځي. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. د دې آیاتونو څخه بیا مراد د منافقانو حالات دي. دا منافقان د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې معلوم و، ځکه منافقان زموږ په زمانه کې منافقان نه معلومیږي، خو لیکن د اعمالو په وجه او د علامو په وجه سړی ته معلومیږي چې دا منافق دی. نو سړی په خپل نه ورته وایي چې منافق دی، ځکه چې د زړه کیفیت یې یوازې الله تعالی ته معلوم دی، لیکن د علامو څخه دا معلومیږي چې منافق دی. نو کدا علامه په کوم چا کې موجوده سوی هغه د خپل ایمان په ارتباط زیات فکرمند شي کېدلای شي چې منافق وي او الله تعالی یې تر مشرکانو هم په شدید سزا باندې مبتلا کړي. ځکه الله فرمایي ان المشرکین فی درک اسفل من النار. در ټول په لاندې درجه کې درکات د جهنم درجات توای او درجات د جنت مراتب توای. د جهنم تر ټول کښته درکه کې بلویدلی دا د منافقینو سزا. که په منافق کې دا علامات موجود، خصوصا د مسلمانانو او د اسلام او د دین د احکامو په باره کې دا منافق بیا ډیر خطرناک. یو دا چې په وعده کې مخالفت کوي، درواغ وایي، د دین په خلاف څه نه کوي، هغه ان شاء الله تر دې کم دی، هغه هم د منافقت علامه ده، خو دومره سزا به نه وي لکه د دابل. نو اوس د منافقانو عادت بیانې چې دې منافقانو دا عادت وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ کچیر ورسیږي هغوی لره حسنة کومنیکی یقولون وای هذه من عند الله، هذه نو دغه من عند الله د الله تعالی د طرف ده. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کچیر ورسیږي هغوی لره سیئة کوم بدی یقولوا وای هذه من عندك دا ستاد طرف ده. قل ورتو ای پیغمبر علیه السلام کل من عند الله، ټول د الله عز وجل د طرف دی. فما هؤلاء القوم سپیشده دغه قوم لره لا یکادون چې نږدې کیږي نه یفقهون چې ودی فهموي حدیثا خبره. د منافقانو طبیعت داو چې د مسلمانانو ته په جهاد کې فتح رااله او مسلمانانو به کامیابی حاصله کړه یا به حالت، نو دی به ویل چې اتفاقا بس الله تعالی دا پیښ کړه. د مسلمانانو په بدی کې خو هیڅ شک نشته، دا اشیاء الله تعالی اتفاقا پیښ کړه، دا د دې کمال نه دی. او کله چې به د مسلمانانو ته مشکل پیښ شو، یا به په جهاد کې شکست رااله، یا به شهدا پیښ شول، یا به وسارا پیښ شو، بندیان، یا به زخمیان، یا به بل مشکل پیښ شو، نو بیا به ویل چې دا د مسلمانانو د بدو تدبیرو وجه ده، یعنی دا د دوی په وجه ده. نو پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي چې ته دوی ته وایي چې دا هر څه د الله تعالی د طرف، فتح او کامیابی د الله تعالی د طرف ده او شکست او ناکامي د الله تعالی د طرف. دا د مسلمان کېدو او د الله تعالی په دین باندې د قرباني وجه نه. نو معلومه سول چې دا د منافقانو صفت دي چې د خیر کار د مسلمانانو نه پک کوي او د بدی کار مسلمانانو ته منسوبوي. زموږ په زمانه کې خورا ډیر منافقان شته چې سړی د رادیوګانو ته متوجي شي، دا اکثر خاران ایمان یې بیخي په خاله د لاس ور کړی، د خبرو چې منافقت معلومیږي، د کردار چې منافقت معلومیږي، د کفر د تایید د لپاره مدافع وکیلان ګرځېدلي او د خدای د دین مقابله ته د تر کافرانو زیات کلک آماده ولاړوي او خپل تیره ژبه د مسلمانانو په خلاف را استلی او د مسلمانانو د دین په خلاف باندې ګرځي. حسیه د درواغو خبر اوریدلی په مسلمانانو په مشوره کوي او د کافرانو په باره کې په زرهاو معلومات لري، یو هم د چا سره نه شریک. الله فرمایي وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ د دې منافقانو دا حالت دی کچیر ورسیږي هغوی لره د مسلمانانو لره حسنة کومنی کی یعنی فتح یا بری یقولون وای هذه من عند الله، نو دا خود الله تعالی د طرف اتفاقا پیش اسوله کنه د مسلمانانو په بی تدبیری کې خو هیڅ کمی نه و. وَإِن تُصِبْهُمْ کچیر ورسیږي هغوی لره سیئة کوم بدی یا شکست راسی یا کوم بل مصیبت پیش سی یقولو وای
هذه من عندك، دا استاد لاس څخه دا ای پیغمبر علیه السلام یا ای هر مسلمان تر قیامت پورې، یعنی دا ستاسو د مسلمانانو د بد تدبیر په وجه ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې په جواب کې ورتوای قل ورته وایي ای پیغمبر علیه السلام کل من عند الله، کل طول من عند الله، د الله تعالی د طرف دی، یعنی که نعمت وی که نقمت وی، که عذاب راځي او که نعمت راځي، دا ټول د الله تعالی د طرف دی. البته نعمت الله تعالی بندگانو ته بلا واسطه ورکی، اعمال په مابین کې واسطه نشي ګرځیدای. الله تعالی پر خپل بندگانو باندې نعمت کی، کله د کافرانو په ملکونو باندې پر وخت بارانونه اوري، وي ته ډوډۍ ورکی، اطمینان ژوند دی ورکړي. الته اعمال نه، الله تعالی په نعمت کې واسطه نه غواړي، لیکن په عذاب کې الله تعالی ظاهرا واسطه غواړي چې د بدو اعمالو په وجه عذاب راځي. بد اعمال هغه سبب ده بدو د الله تعالی د عذابونو او د نقمت. نو کچیر دا مصیبت او سیئه پیښ شي، دا د الله تعالی د طرف دی، خو ظاهري سبب الله تعالی ورته اعمال وګرځي. نو دا ټول د الله تعالی د طرف دی، چې کله هر څه د الله تعالی د طرف دی، نو دا قوم ته بیا څه ور پیښ ده چې په خبرم نه پوهیږي، حتی د خبرې فهم ته ورنږدې کیږي هم، یعنی په خبره پوهېدل خو څه کوي، د خبرې د فهم د پاره ورنږدې کیږي. لا فما لهؤلاء القوم، نو څه پیښ ده دغه قوم لره، لا یکادون یفقهون حدیثا، لا یکادون چې نږدې نه دي، یفقهون چې ودي فهموي، حدیثا خبره. نو دغه قوم ته بیا څور پیښ ده چې هغوی یوه خبره هم نسی فهمولی. صدق الله العظیم.